دا یو حقیقي خبره ده. زه دا خبره درته آن ریکارډ بیان کوم څه څومره سړیو تاریخ کې کردار ادا کړی دی، تاریخ کې که چیرې هغوی ذکر شوی دی، هغوی نامه راغلی دی، هغوی انقلاب راوستی دی، که چیرې هغوی یو شخصیت جوړ شوی دی، هغوی سره کنار کې هغوی سره یوې ښځې کردار و. یعنی که چیرې ښځې کردار تاسو وکسوئ هر یو کامیاب سړي سره ورسره و. زه مثالونه در کولی شم. درې ښځې واقعا باعثې جوړې شوي چې موسی علیه السلام محفوظه پاتې شو، رسالت یې انجام کو. یوه مور وه چې صندوقچې کې موسی علیه السلام واچولو. یوه خور وه چې کله دیا ضرورت شو ورته ښودو وله ښځې مشوره د موسی علیه السلام خور ویر کړه فرعون دربار کې، دیا یې ورته راوسته خپله مور. او دریمه ښځه خود فرعون کوله و اسیا بیبي سلام الله علیها چې هغه قاتل نه بچ کو، معنی قاتل شوله چې دې وجې نه د موسی نبوت و رسالت بعد شو، خپل رسالت انجام کړلو. اندې شان سره تاسو وکسوئ عیسی علیه السلام سره همراه کې سره مور و موجوده چې عیسی علیه السلام خپل رسالت وکړو. رسول خدا سره بیبي خدیجه سلام الله علیها، مولا علی سره بیبي زهرا سلام الله علیها و امام حسین علیه السلام سره بیبي زینب غونتې کې سلام الله علیها غونتې عظیمه خور موجوده وه چې هغه د خپل هغه تبلیغ وکړلو. یو کتاب هم باقاعده لیکلی شوی دی ریاحین الشریعه، چې هغه کې یو عالم دین باقاعده تاریخ کې هغو ښځو ذکر کړی دی چې هغه کامیابې ښځې وي، هغوی ذریعې سره تاریخ کې هغوی نامه راغلی دی.